من دے فریق اول دلائل ذکر چې چاوی تر هغه اوبه پلیتیږي نه په وقوع د نجاست تر سوچ دی اوبو طبیعیت نه بدل شوی الرقت والسیلان کرقت سیلان بدل شي اوبه پس نه برابر خبره د لګي وی کړي هغه مې درته ویلي دوه وایي چې دا څوک دي خو یو خبره به باندې مذهب اول کې یاد ساتي تا ته به په بعضو شروع د دې کتاب نوم به درته نه اخلم معانی الاخبار اخبار او دارنګې نصر الازهار او ایضاح او نور ابا تبع پیدا کی او قول براشي چې عائشه ابیدا فرمی رضی الله عنها چې نجاست وبو ته پریوزي تر هغه پاکی دي چې طبیعت بدل شوی نه کلگی کدر دا نسبت خطا دا خطوا دا مور بی بیدانه ده چه چاویل حسن بصری و داود ظاهری امی ترتو بیا مالک صاحب چه کم خبره کڑی و عبدالرحمن اوزاعی چه ترسو تغییر پا احد والاوصاف کے نہیں را گرے الطعم واللون والریح نو پاکی دی کو بدیری کلگی و کرا گئے بیا شوافی حنابلہ مالک سے فی قولن که تغییر لگو بوتا چه نجاست پروزی فوراً پلیتی شوی دیرو تا ترسو چه تغییر چلورن مذہب جمهور احناب لگی او با فوراً او چه دیر تا بیا لگی دیره که در اندازه ده قلت و کسرت دیکھ زمن او ده شوافی و اختلاف ده نور مذہب میو ده اغیوی تحقیقی ده چې اوبه قلتینو ته ورسي ډېرې دي قلتینو ته ونه رسي لږې دي احناف تخمیني ده اټکل ونده ده د امام الائمه خپله رایه ده رایه د مبتلا به چې د چا اوبو ته ضرورت ده یو چیني یو طالب ته راغی که دی ورته ډېرې وایي او یو سر کې نجاست وي بل سر نه اودس کوي ودېږي چې دی ورته ډېرې ووایي او که دی ورته لږې وایي خدای ورته 50 ګزه تاږه دے بانے ماوے چه دا مذہب لگا زکا مبتلا به کلا عالمی کلا جاہل وی کلا نر وی کلا خزر کلا پوڈری نشئی اغو معمولی دا زیولی زیتم وی دا سمندر او امام ابو یوسف تحریک ویلو دورا تعالی چی یو طرف تناس تی اوبو تا حرکت ورکی بل طرف نخوزی دا ډېرې اوبه دي نو که دې نه کمې خوځې بیا دا لږې دي که دې کې یو طرف کې ګن نجاست وي بل طرف که نه خوځېدې دا ډېرې دي اودس کوه اوبه څښه او که خوځېدې دا هم بیا موږ وویل چې لږ کمزورۍ پکې شته ولې چې کمزوري پکې ده محرک به ځواني بوډا به وي ماشوم به وي ښځه به وي ضعیفه تحریک پورې محرک ته او دریم امام محمد رحمت قسم په خدای هغه ورځ یو عالم ګیله وکړه لګیا و باس علما کېنو خو ضرور به په دې باس کې چې یاره کتابونو سره ظلم شروع مدرسو کې او ځینې کتابونه وفاق المدارس والا نصاب کې نه راوړي باید راوړي د حال او وخت تقاضا نو هغه دا وویل چې په ټول 8 کاله 9 کاله موږ تعلیمي کوو د علم التاریخ یو کتاب نه یې چې هغه وویل په کار ده چې د وفاق المدارس معزز اکابرین د تاریخ کتابونه هم په دې نصاب کې شته ما وویل چې زما رایه دا ده چې د تاریخ سره سره خو چونکې زموږ د کمزور خلکو اواز هغه ځای پورې نه رسي منگا مطالبه دادا چه دی سیرت اون پاکی داخلی چه پا کمو کتابونو که دی محبوب جوند و زندگی و سوانح حیات و سوانح عمری ذکر کی کنور حسم نداخلی پشپاگم درجه کی جامع و صغیر داخل سیر صغیر داخل کی او پا وارد دورا کی سیر کبیر یا په وړه دوره کې سیر صغیر او په غټه دوره کې سیر کبیر من سره په ټول سفر د علم کې نه د تاریخ کتاب شته
نقشه کې او نظام تعلیم کې او نه سره د سیرت کتاب شته په عقایدو کې صرف سره عقاید تکمله څوکۍ یا نه کوي کوي خیالي پکې وایي کنه خلاص سره مواقع پورې رايو دا کمزوري را روانې دي بچه کا ډېر کتابونه داسې منګه ورته وویل وخالفهم في ذلك قرون فقالوا اما ما ذكرتم من بير بوزا د ټول استدلال په حدیث د بير بوزا ابو سعید خدری نه نقل ده چې رسول الله مبارک نه چاته پوسو چې قربان بير بوزا کې ګندونه د هیڅ کپڑے پر بودار اشیاء توبه وان الماء دخول لا ينجس ان الماء لا ينجس قربان تتوزع من بير بوزا سیب تاسو د بیر گذار په اوبو باندې اودس کوي هغه خو داسې کوی ده چې د حیض کپړې مردار حیوانات ګڼ بیا ما تاسو ته پسې منظر ټول بیان کړی دا تپوس صحابه کرامو آقا مدني نه په داسې حال کې نه ده کړی چې دا ګندونه په دې کې پراته وو بلکې بعد اخراج النجاسه پس د وطن د ټولو اوبو نه اوبه یې ویستې دي امکان تر حده خطه یې ویستې چې تازه به فکر راخوټ کېدلې دي دې تپوس بیا حضور ویل ان الماء او باورز مې ته دا ویل چې ګوره ته به کویان په لوښو باندې نه قیاس کوې دا قیاس مال فارغ دا ګیلاس د دا چې نجس شي خو اوبو باندې به شوړه په صابون شي کوی به مینځي اوبه به ترې واړې بیا به ووینځي بیا به ووینځي کویه به څنګه وینځي کویه خو به دې نه قیاس کېږي دا خو داسې قیاس د پخوا زمانه کې یو قوم هغه په دې بیا عقلتوب او سادهتوب کې به البته مشهوره استادان وایي او یو مشر ډېر لوی د مشر له خلک راغله چې صاحب ملک صاحب یوانې ګلدین کاکا زوی د شرارتي د یو چینار صاحب ته ختله د اوس راکوزېدی نه شي د دې څه تدبیر وکړو زه به تر څو ژوندی یم او تاسو ته به دا لارې ښیم یو ډېر لوی پړی به پیدا پړی ډېر لوی او داسې څه طریقه وکړي دا پړی ور وولئ او غالب ته ووایه چې په یو لاس ځان کلک او دا بل لاس دا پړی را ونیسي او چې ویني چې ورته مرۍ نه دی تاو که او ګوټه ورته ورکړي چې پړی د هغه لاس ته ورسي هغه یې د مرۍ نه تاو کړي او ګوټه یې ورکړه بس تاسو به لاندې دوه درې کسان یو جړپ ورکړئ په خپله به راکوشي هغه یې چې وکړه هلک ډېرې چغې وویلې چې تاسو مې مړ کوئ نه ملک صاحب دی تجربه کار سړی د هغه تجربې نه به کار چې دا کار وکړه چې به زور یې ورکړه راښته یې که سر یې دوه ځایه شو بدن یې سم داسې چکني چکني شو بیا خلک راغله ملک صاحب پسې چې ملک صاحب هغه د ګلدین زوی خو غریب مړ شو ستاسو تجربه مو عملي کړه ملک صاحب ورته ویلې تاسو بیا کړئ د هغه به تقدیر و د هغه به پوره وه قسم په خدای په دغه طریقه باندې ما ډېر کسان په خپله به نفس نفیس د کویانو نه راویستي ما په خپله ډېر کسان په دغه طریقه د کویانو نه و د ونې سر وګوره او کوهي ته وګوره نو کوهي نه خو ټیک ده د ماشوم لیدلی ده ورته بچی دی پړی کلک او بر یې راکړه ونې ته ختلی تاسو ورسره لګېږئ کویان په دې ګیلاس او په دیګچي او په لوټه باندې قیاس کوو دا د کویانو مسلې دي حدیثو پسې به ځي اقوالو د صحابو پسې به ځي تابعینو پسې به ځي عمل او فتوو پسې به ځي بیا موږ ورته ویل لا حجة لکم فیه لأن بیر بوزع قد اختلف فیه ما کان په هیئت و کیفیت و کمیت و قلت و کثرت د بیر بوزع کې اختلاف فقال قوم دینا څوک مراد ما تاسو ته مخکې ورځ ضرور امام واقدی د امام ابو جعفر د استاد په توسط را روان وې دا وبچې وې کانت طریقا للماء دین الله رې جوړه کړې و دی وبو ال البساتین باغونه د دې کوی په وبو باندې کجور باغونه وکړه فکان الماء لا يستقر فيها وبو په دې کوی کې پاتې کېدې نه څومره بچې وې نمبر په نمبر وخل وېستې او لختې جوړ کړو باغې کې بیاړولې فکان حکم مائها كحكم الماء الانهار د دې بوزعه د وبو حکم دا د جاری وبو حکم کې نهر د نهرونو د ولو جاری دي کنه دي ګن پکې را رواني خلک او د سونه کې ګن خوځي ساری کو نه
نو چې دومره اوبه د یو وړوکي کوی نه وباسې چې هغه پټي اوبه کوي نو ته وایې هغې کې ګنده اوبه پاتې کېږي بیا یا ګډ دا په حکم د مای جاري کې دی او مای جاري کې چې نجاست پروت دي روانې ته نور اوبو باندې وداسې وهکذا نقول فی کل موضع قاعده کلیه شو همدغه قول من کوو په هر ځای کې کان علی هذه صفت چې تالاب وي حوض وي او په دغه طریقه باندې وي چې د هغې حکم د ماء جاري وي هغه اوبه پاکې دي وقعت فی مائه نجاست چې د هغه اوبو کې نجاست فلا ينجس ماؤه چې کمې عین جاري دي کمې په حکم د جاري کې دي دا پلیتېږي نه الا ان یغلب علی طعمه او لونه او ریحه مگر که د نجاست غالب شوی په خوند خوند بدل رنگ بدل بوی بدل یا دوه په دریو کې بدل بیا پرې باندې نه کي او یعلم انها فی الماء الذي یؤخذ منها یا د سړي یقین راشي چې دا ګن په هغه اوبو کې ده چې دا کمې موږ راواخیستې فإن علم ذلک کان نجس لکه تا اوبه ویستې 200 اوبو کې اخري بوکا کې تا ځان ورپاکې شوې موږ فکر وکړو وإن لم يعلم ذلك كان طاهر او که یقین بالیقین د نجاست پکې ونه لیده نو دا اوبه پاکې بیا مالکیانو موږ باندې اعتراض کړ هلکه پویې وړوکی 5 غزه قطر 15 غزه او ته وایې چې دا جاري نو ما خو دا نه دي ویلي چې دا جریان او قدرتي جریان دوه قسمه ده کسبي چې په بوکو راوباسي او پټي اوبه کوي ګلان او سبزي او قدرتي چې په خپله باندې روانې لکه نهر چینه وغیره ما خو جریان کسبي ویلی وقد حکي هذا القول الذي ذكرنا في بئر بوزان الواقدي دغه خبره موږ د واقدین نه نقل حدثني ابو جعفر الزرقوي حدثني ابو جعفر احمد بن ابي عمران عن ابي بن الله بن محمد بن شجاع الثلجي عن الواقدي انها كانت كذلك وكانت من الحجه في ذلك ايضا انهم قد اجمعوا ان النجاسه اذا وقعت في البئر فغلبت على طعم مائها او ريحه او لونه. دا نجاست خوند رنگ ګوندې اوبو بدل کړي دا اوبه فاسده شوې نجسه شوې ان ماءها قد فسد وليس في حديث بئر او د بئر بوزان د اوبو په حواله دا نه دي راغلي چې نجاست خوند رنگ بوی غالب شوی من هذا شيء انما فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بئر بزاع فقيل له انه يلقى فيه لیکن مردار سپي ورځول سیلابونه راوړي والمحایز د حیز کپړې فقال ان الماء لا ينجسه شيء په دې باندې پلیتېږي نه ولې دې کې د خوند رنګ بوی ذکر شته نو دا خبره اعلی کړې ده بعد اخراج النجاسه ونحن نعلم او موږ ته پته ده ان البئر لو سقط فيها ما هو اقل من ذلك لكان محال الا يتغير ريحه هلکه د حیز کپړه پرې ده مردار سپی پرې ده مردار خر پرې ده غټه او دسماته پرې ده منګه کم چې اوبو کې پرېوځي پلیتېږي او بیا رسول الله ویلي پلیتېږي خو دا خو هغه اوبه نه دي یادې کړي چې کوم نجاست پکې ده بلکې پس له پاکولو د کوی نه چې نوې اوبه راپورټ کېدلې پکې فلما كان هذا مما يعقل ويعلم دا په عقل معلومیږي دا په نقل معلومیږي دا په عقل معلومیږي چې نجاست اوبو کې پروت دي محال د چې غټ او دسمات یې پروت دي هغه د خوند رنګ بوی بدل دی دا هغه وخت رسول الله وجه لا يندرسو چې هر چې دې نه ویستو اوبه صفا کړي اوبه یې پاک کړي او تازه اوبه پکې راختلې اللهم صل علی سیدنا امت تقوا مسلمانو تقوا شهیدانو تقوا قیدیانو